السلام علیکم ملګرو. د شیر افضل مروت آډیو لیک شوی ده د بشرا بیبي باره کې، هغه هم در باندې اورم. بشرا بیبي دا خبره کړې وه چې هر یو رهنما ټیکټ هولډر به د ځان سره 10,000 کسان احتجاج ته راولي، او د هغې نه علاوه د احتجاج نه مخکې که دغه ټیکټ هولډر گرفتاری ورکړه او د پولیسو په لاس کې ورغی نو د هغه خلاف به سخته کاروایی کیږي، او حتی تر دې پورې چې هغه د پارټۍ نه هم ویستلی کېدلی شي که د احتجاج نه مخکې گرفتاری ورکړه او یا 10,000 کسان د ځان سره احتجاج دپاره رانه وستل. نو دا خبره شیر افضل مروت د یو چا سره په فون باندې لګیا دی، خبرې کوي، هغه آډیو لیک شوې ده او هغه د بشرا بیبي باره کې ډېره خطرناکه خبره کړې ده. شیر افضل مروت وای بشرا بیبي ته پکار دي چې په خپله میدان ته راشي، هغه په خلکو باندې دباوونه کوي او آرډر چلی، نو هغې ته په خپله پکار ده چې میدان ته راشي او 10,000 څه کې 5,000 کسان دې دا راولي، دا دې تکړه شي. بل طرف ته د عمران خان باره کې خبر چلیږي چې عمران خان NRO غواړي او د هغه سره ډیل روان دی. نو دا ډیل په کومه طریقه روان دی او څه قسمه NRO ورکولی کېږي، نو مختلفې خبرې په دې باره کې روانې دي. خو کوم چې مصدقه نیوز دی هغه دا دی چې عمران خان کوشش دا کوي چې هغه ډیل وکړي او د دې ځای نه وځي او برطانیه ته ځان ورسوي. بعضې خلک امریکا هم یادوي، خو د ریاست د طرفه، د پاکستان د طرفه د ریاست خواهش دا دی چې ټیک ده موږ به د ده سره ډیل وکړو او دله به NRO ورکړو، خو دا برطانیه ته نشي تللی او نه امریکا ته تللی شي، ځکه په امریکا کې او برطانیه کې که دا هلته لاړ شي نو هغوی دا واپس کولی شي چې واپس یې پاکستان ته راولېږي او حالات نور هم خراب کړي او د دې په بدله کې د عمران خان جان د خطره هم کېدی شي. که دغه شانتي NRO ورکړلی شي او برطانیې ته ولېږلی شي او د هغه ځای نه بیا د ده واپسي وشي، نو په پاکستان کې کېدی شي چې دا د ده د مرګ ذریعه هم وګرځي. خو ریاست پاکستان غواړي چې دا د برطانیې او د امریکې نه علاوه یو داسې ملک چې ایشیایي ملک او د پاکستان سره هغه د پاکستان ورسره معاهده وکړي. نو د پاکستان کوشش دا دی چې عمران خان قطر ته منتقل کړي، قطر ته ولېږي، او عمران خان خو کوشش کوي، هغه خو خواهش دا دی چې زه بالکل تیښتې ته بھاګې ته تیار یم، خو قطر او دې ملکونو ته نه بلکې برطانیې ته تیار یم. خو پاکستان کوشش دا کوي چې قطر ته ولېږي، د قطر سره معاهده وکړي، نو د قطر نه د ده واپسي تر څو چې پاکستان نه غوښتي تر هغه ځای نه د قطر نه د ده وتنه ممکن دي. او برطانیه او امریکا هغه خو د ده سره لاس دی د عمران خان سره، د عمران خان په شا باندې دي، نو په هغه ځای ته لاړ شي نو د هغه ځای نه د ده واپسي ډېره زر ممکن ده. نو په دې وجه ریاست نه غواړي چې عمران خان برطانیې ته ولېږي یا امریکا ته، بلکې د ریاست خواهش دا دی او هغوی غواړي چې دا قطر ته ولېږي یا بل دوبۍ ایشیایي کوم ملک ته ولېږي چې د هغه ځای نه د ده واپسي بیا اسانه نه وي او د پاکستان په مرضۍ باندې وي.